بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 36 دی. سوره بقره شروع ده، اوله سپاره ده. انشاءالله نن به 75 نمبر آیات نه واخله 77 پورې وایو. 75 76 77 دا درې آیاتونه به وایو. نهمه رکو ده. اول انشاءالله تلاوت کوو، د هغې نه پس به بیا لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. أفتطمعون آیا تاسو تمه لرئ، آیا تاسو تمه کوئ. د دې نه مخکې آیاتونو کې الله پاک د دې یهودیانو د دې بني اسرائیلو خباستونه او هغه کم چې کم د دې کم هغه بد کردارونه هغه بیان کړه چې دا داسې سنګدله خلک چې الله پاک دې دپاره هغه مړی را ژوندیم کو، هغه ورله خپل ګواهیم ورکړه چې زما وراره زه وجلی یم او واپس مړ شو. او الله پاک ورته وفرمیل چې دقه شانتې به زه قیامت په ورځ باندې هم خلک را ژوندي کوم او د هغې د نیک اعمالو او د بد اعمالو زه به بدلې ورکوم. څوک به جنت ته ځي، څوک به جهنم ته ځي. نو او بیا دوی د هغې نه پس هم بیا ووی و یاره دې مړي دروغ وي. دا دومره ظالمان خلک چې مړی ورته الله را ژوندی کو، هغه ورته حالت وي، دوی بیا هم وي نه وایي دا دې مړي دروغ وي. کذب القاتل کذب المقتول، دی مقتول دروغ وي. نو بیا ورته الله پاک فرمایل چې ستاسو زړونه د کاڼو په شانتې سخت دي. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجاره. د ستاسو زړونه د دې واقعې نه پس هم ډېر زیات سخت شو، د کاڼي په شانتې. او بیا ورته الله پاک فرمایل چې کاڼي هم درې قسمه دي. بعض کاڼي داسې دي چې هغې د الله د یرې نه د هغې نه پوره سیلابونه نهرونه روزي. بعض کاڼي داسې چې د هغې نه چشمه جاري شوي، نری اوبه ترې رابهیږي، چشمه ترې جاري وي. او بعض کاڼي د الله د یرې نه برو نه را پرېوځي او ښکته راشي، دا د الله د یرې نه الله ته په سجده شي. او تاسو د دوی نه هم ډېر زیات سنګدله خلک یې. نو بیا نبی علیه صلات وسلام ته الله سبحانه وتعالی فرمای وی افتطمعون، آیا تاسو د داسې سنګدله خلکو نه د ایمان ان یؤمنو د دې خبرې تاسو د هغوی نه تمه لرئ چې دوی به ایمان راوړي. نو افتطمعون، نو آیا تاسو امید کوئ ان د دې خبرې چې یؤمنو چې هغوی ایمان به راوړي، دغه منافقین به دا بني اسرائیل به ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا باندې، ستاسو پر خبره چې تاسو دوی دعوت ورکئ. او صحابو ته هم دا خطاب دی چې ای صحابو، ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو، تاسو ګورئ د دې خبرې دغه مه کوئ او د دې خلکو نه امید دا مه کوئ. دې حمزه ته مونږ وایو حمزه استفهامیه انکاریه دی، استفهامیه انکاریه دی. یعنی ګورئ تاسو د دې نه دا امید مه کوئ چې دی به ستاسو په خبره باندې ایمان راوړي. وقد او حالانکه یقینا کان فریق، یوه ډله وه، فریق یعنی طائفة، یوه ډله وه منهم د هغوی نه، د دې بني اسرائیلو کې د دوی په مشرانو کې ابا و اجداد کې د موسی علیه السلام په زمانه کې یوه ډله وه یسمعون کلام الله، چې هغوی به د الله کلام په مخامخ اورېدو. نو دلته کې علما فرمایي
مفسرین فرمایي چې دې کې اشاره هغه اویا کسانو ته ده چې بني اسرائیلو کې هغه اویا کسانو او موسی علیه السلام ځان سره کوه تور ته بوتلل چې موسی علیه السلام له الله تورات ورکو نو دوی په اعتراض وکړ چې موسی علیه السلام دا تا چېرته خپل لیکلی دی څلوېښت ورځې ته زموږ نه لرې تللی وي او دا دې چېرته کوه تور کې خپل لیکلی دی اوس موږ ته بیانوي چې دا د الله کلام دی موږ به الله ومنو چې موږ ته الله پاک په خپله ووایي چې دا زما کلام دی نو دوی ځان سره نبی موسی علیه السلام ته اویا کسان مشران د دوی سرداران او پویا خلق او خياران خلق روچت کړل هغه ځان سره کوه تور ته بوتلل او التکی بیا اخکته ولاړو کوه تور باندې نبی موسی علیه السلام بر اوخته او د الله پاک په وریځ راوسته او الله پاک ور سره هم کلام شو خبرې کولې د خطا خبرې اورېدې نو بیا دی وی چې کله موسی علیه السلام ولخت را کو شو ورته وی اوس هم خبرې اورېد الله کلام هم اورېدو نو دی ورته بیا سوی و یرا نه مونږ خو په دې باندې یقین نکو څه پته لګي دا د بل څه خبرې دا جنات وغیرہ خبري نو بیا الله دی ورته وی مونږ به اعلی خبره اومنو مونږ به اعلی دا کتاب دا د الله کتاب اومنو تورات به د الله کتاب اومنو چې الله مونږه په خپل سترګو باندې ووینو جهرتن یعنی په جهر سره مونږ ووینو نو الله پاک په دې باندې یو تندر راوستو دا ټولي مرداران کړل نو هغه یادې بیا د موسی علیه السلام په دعا سره الله را ژوندي کړ واپس شکل لاړل کنه بیا کم کار وکړو چې کله خپل قوم لاړ موسی علیه السلام سره کنه نو بیا خلکو ته وایي چې خلکو دا تورات په حقیقت کې د الله کلام دی خو الله په دا بعض څه خبرې پکې د ځان نه دروغ به وي دا خبرې بدلې کړې وای دا د الله کلام دی خو الله پاک په آخره کې دا وفرمایل دا دروغ وای الله پاک په آخره کې دا وفرمایل چې تاسو په دې کې کم احکامات کولی شئ نو هغه کوئ او که کم نشئ کولی درته معاف دي دا خبره د ځان نه وکړه نو دلته کې هغه خلک ته مراد دي وای نبی علیہ السلام ته د صحابه ته الله پاک تسلی ورکړي چې فتتمعون یؤمنوا لكم آیا تاسو په داسې خلکو نه د ایمان تمه لرئ چې دا داسې خلک دي د مشرانو خبره نه منلې د موسی علیه السلام په دې کې موجود وو او په هغه تورات نازل شو د هغه خبره نه منلې هغه بدله کړې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مدینې منافقین څه خبره ومني نو الله پاک فرمایي افتتمعون آیا تاسو تمه لرئ تطمعون دا د فعل مضارع جمع مذکر حاضر صيغه ده صحابه الله پاک خطاب کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه افتتمعون آیا تاسو تمه لرئ یعنی مطلب دا چې تاسو تمه مکوئ د دې خلکو نه امید مکوئ ان یؤمنو ان د دې خبرې چې یؤمنو هغوی به ستاسو تصدیق وکړي یا به هغوی ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا باندې وقد کان او یقینا و فریق یو ډله طائفه فریق یعنی طائفه یو ډله منهم د هغوی نه یعنی دغه بنی اسرائیلونه یو بنی اسرائیلو کې یو ډله وه یسمعون سمع یسمع معنا له اورېدل یسمعون چې هغوی به اورېدل یسمعون چې هغوی به اورېدل هغوی به اورېدو کلام الله د الله کلام د الله خبرې به اورېدې یسمعون دا د فعل مضارع جمع مذکر غایب صيغه ده هغوی به اورید او هغوی اوري کلام الله د الله کلام یعنی هغوی به د الله کلام اورېده د کان په دې باندې داخل دی نو موږ به د دې زړه د ماضي معنا کوو چې هغوی به د الله کلام اورېدو ثم بیا به یحرفون حرف تحریف معنا ده بدلول یعنی یحرفونه یغیرونه هغوی به هغې کې تغییر کولو بدلی به کوله هو په هغې کې یعنی هغه کتاب کې د الله کلام کې د الله په کلام کې به هغوی یحرفون دا د فعل مضارع جمع مذکر غایب صيغه ده یحرفون کې دا واو ضمیر د جمع دی هغوی به بدلول هغوی به تبدیلی راوسته هو په هغې کلام کې د الله په کلام کې یعنی تورات کې به هغې تبدیلی راوسته من بعد د هغې نه وروسته ما په کومو خبرو چې به عقلوه هغوی پوه شو په کومو خبرو چې هغوی پوه شول او بالکل سمجھ بوجھ ته پرېوته خبره د الله کلام وهم یعلمون او هغوی ټول ته پته وه چې دا څه مونږ کوو دا غلطه کوو ځکه چې دوی به تحریف کولو یو تحریف خو دا دی چې دوی هغه موسی علیه السلام سره تلي او یا کسان واپس لاړل وادي سینا ته کوم هغه میداني تیهو هغې ته لاړل نو هغه ټولو بني اسرائیلو شپږ لکه بني اسرائیلو ته وایي چې ګوره الله پاک موږ له اجازت راکړو چې کم اعمال پکې کولی شئ هغه وکړئ چې کم نشئ کولی درته معاف دي یو خو تبدیلی دا راوسته بعض علما فرمای وای څه تبدیلیانې پکې دا راوستې
چې په دې منافقینو کې په مدینه منوره په اطرافو کې یو مالدار سړی او زنانه سره بدکاری وکړه او بیا دغه راغې او عبد الله ابن سوریا د منافقینو یو عالمو عبد الله ابن سوریا دا د منافقینو یو عالمو د منافقینو یهودي عالمو د تورات عالمو د لرالل د توي و یره طالب دغه ول راغې دا چې کوم مالدار سړی بدکاری کړي او غریبانو يهوديان ولید نو اغه رالل د خپل عالم ته وی چې دا رجم کوي ځکه په تورات کې د رجم آیاتونه دي چې واده شوی سړی او واده شوی خزي بدکاری وکړه دی به رجم کې پکانو به ولي سنگسار به کې نو دی بیا عبد الله ابن سوریا لا مالدار سړی ډېر پیسې ورکړي او د چره د رجم آیاتونه بدل کړل د رجم هغه آیاتونه چې هغه بدل کړ او ورته وی نو بیا دغه ټول کسانو ورته وی چې را 100 کسانو پکې وی چې را دلته د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم په مونږ کې موجود دي زو چې په هغه باندې فیصله وکړو د عبد الله ابن سوریا په فیصله باندې زمونږ زړه ته اطمینان ملاو نشو او زو د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم لا نو د عبد الله ابن سوریا مور سره لاړو نبی علیہ السلام په مجلس ته ورل نبی علیہ السلام تشریف فرماو نو دی عبد الله ابن سوریا او د يهوديانو دی ورته وی چیرې دغه کس بدکاری کړی دا د مالدار کس او مونږه د نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل تاسو څه فیصله د په حق د په باره کې کوي نو دی عبد الله ابن سوریا ورته وی چې یاره زمونږ په تورات کې هغه حکم بدل کو ها تحریف پکې وکړو حکم بدل کو وای زمونږ په تورات کې خودي چې څوک بدکاریو کې نو هغه په خراب خر باندې الټه کې نه او په خاریه کې چکرې ورکا بس دا د سزا را نو بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې تا دروغ وی تا په تورات کې تبدیلی وکړه په تورات کې یو خو زما صفات وي پکې الله پاک ډیر بیان کړی دي یو زما پیشنګیانی پکې بیان کړی وي دریمه خبره داره چې د رجم آیاتونه په کتاب پټ کړو او هغه دی بدل کړ چې نه رجم پکې نشته لري بس بدکار خلک الټه په دغه کې نه په خر باندې او هغه یعنی د مخ نه دا ورله د خر د شا طرف تکا او د شابه چې دا به د خر مخې طرف ته نو الټه به کې نه او بخاریه کې چکرې ورکا نو ورته وی بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې تا دروغ وي او د کې د تبدیلی راوسته بعض مفسرین فرمایي چې دلته د تحریف نه مراد د تبدیلی نه مراد هغه تبدیلی ده چې کوم لفظي تبدیلی و لفظي تبدیلی او معنوي تبدیلی الفاظ به پکې بالکل بدل کړه رد بدل به پکې وکړه الفاظ به ورلوران کړه د تورات نه او د ځان نه به پکې ولیکل د بل کس نه به زیات پیسې واغسي ځکه چې دا يهوديان دای په تورات باندې ډېر خپ ویدل يهودي علما چې څومره بیو بني اسرائیل علما هغه په تورات پویدل نو بس بیا پکې د مالدار لپاره تبدیلی وکړه نو تحریف نه مراد دغه درې څلور قسم شو یو تحریف خو ماته استوي چې د الله کلام واوریدو نو اکثر مفسرین وای دی پکې تحریف وکړه لاړل کوه هغه میدان تیه کې خپل شپږ لکه بنی اسرائیل ته وی وای الله پاک خبر مورید دا د الله کلام دی خو الله پاک پکې دا فرمایل چې کم کار کول شي هغه عمل کوي چې کم نشه درته معاف دی دای پکې دروغ وی دویمه تبدیلی مفسرین فرمای دا چې دی با د نبی علیہ السلام کم پیشنګویانی په تورات کې راغلی وی د نبی علیہ السلام حلیه مبارکه څنګه وا یعنی سترګې مبارکه خله مبارکه مخ مبارک شونډې مبارکه غاخونه مبارک غوګونه ټول اعضاء او جوارح دای پکې بیان کړو او نور به د نبی علیہ السلام سونه معجزات په راضی هغه پکې بیان کړو سونه پیشنګویانی وی هغه پکې بیان کړی نو هغه په بدل کې چې نه دا پکې نشته دا بس دا چل دی واغه چل دی نو د عناد او د حسد او د بغض او د کینې د وجه نه به د تورات کې تبدیلی وکړه او بعض مفسرین فرمای چې نه لفظي تبدیلی به پکې وکړه بعض مفسرین فرمای سلورم خبره سلورم تبدیلی سوا چې د رجم آیاتونه بدل کړه او ویلې چې یاره نه دا د رجم آیاتونه په تورات کې نشته دی کنه جی نو دا سلور قسمه مې درته بیان کړ یحرفون هغه به تبدیلی کوله هو په هغه تورات کې من بعد د هغه نه ورسته ما چې عقلو هغه پوه شو هو په هغه تورات باندې هم مکمل په پوه شو هم مکمل ورته دا ازدو وهم او هغوی يعلمون ټول ته پته وا هغوی ټول ته پته وا چې دا کم مونږه غلطي کو دا په غلط یو مونږه تورات کې مونږه تحریف کو نو مونږه دا غلطي کو او واذا او کله چې لقو هغوی یوځای شي
لقو معنا هغوی ملاقات وکي، لقو معنا هغوی ملاقات وکي. دا اصل کې لقیو دی، لقیو، خو به دې قانون استعمال شوی دی نو بیا دا لقو شو. هغه قانون پکې اوس ځکه نه چیړو چې طلبا او علما خو به پې پوه شي، خو عوام پې نه پوهېږي، نو ځکه دلته هغه بعض زه نه کومه. و اذا لقو، او اذا چې کله د فعل ماضي نه مخکې ولګي نو د فعل ماضي معنا مونږ یا د موجوده وخت کو یا د راتلونکي وخت کو. یعنی نبی علیہ السلام په زمانه کې و اذا لقو، او کله چې هغوی یوځای شو، ملاو شول، ملاقات وشو، ملاقات به وشو، الذین هغه خلکو سره آمنو چې هغوی به ایمان راوړو، نو قالو هغوی به ووایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی. چې دا منافقین نه دي، منافقین د مدینې منورې به منافقین به چې کله صحابو سره ملو شو کنه، د مضبوطو ایمان والاو صحابو سره به ملو شول کنه دا منافقین، نو دوی به د منافقینو به د صحابو ته وفرمایل وایي موږ په دې خبره ایمان راوړی چې محمد صلی الله علیه وسلم نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم دی او قرآن د الله کتاب دی او موږ آسماني څومره احکامات چې دي هغه ټول د زړه نه منو. قالو دغه به وي بني اسرائیل او یهودیانو به وي آمنا مونږ ټول ایمان راوړی دی. قالو دا د فعل ماضي او فعل ماضي جمع مذکر غایب صيغه ده، او آمنا دا د فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده، او آمنو دا د فعل ماضي صيغه ده، لقو دا د فعل ماضي جمع صيغه ده. نو و اذا او هر کله چې لقو هغوی ملو شي، هغوی ملاقاتو کی، هغوی یوځای شي، الذین آمنو هغه خلکو سره چې ایمان هغوی ایمان راوړی، یعنی مؤمنانو سره صحابو سره به ملو شو. قالو د بني اسرائیلو به ووي دا یهودیانو منافقینو آمنا مونږ ایمان راوړی دی. و اذا خلا د خالی کېدو نه مراد دی، یعنی یوازې به شو، ځان له به شو. و اذا او هر کله چې خلا ځان لشي، هغوی ځان لشي، بعضهم د هغوی بعضی منافقین الی بعض د بعضو منافقینو سره، نو قالو هغوی وایي اتحدثونا. دا یو واقع واورئ په مدینه منوره کې دا کم چې به منافقینو کنه، منافقین چې هغوی به په ښکاره باندې وي چې مونږ ایمان راوړی دی، او بعضې به وو چې هغوی به په ښکاره باندې وي مونږ یهودیانو مونږ ایمان نه راوړو، او بعضې چې وو هغوی د مسلمانانو کامیابیانې او فتح چې الله پاک ورله ځای په ځای ورکړه او الله پاک ورله ترقي ورکړه، الله پاک ورله په مدینه منوره باندې بادشاهت ورکو مسلمانانو له، نو دا بعضو منافقینو پکې د خپل مفادو دپاره ووي چې یاره مونږ ایمان راوړو، مونږ ایمان راوړی دی، مونږ کلمه ویلې ده، او هغه به په ژبه باندې وي، په ژبه باندې به وي، په حقیقت کې هغوی مسلمانان نه وو، هغوی هماغه منافقینو په ژبه به مسلمانانو ته وي مونږ ایمان راوړی، چې کله به خپل سردارانو سره ملو شو نو بیا به ورته وي چې یاره مونږ خو مسلمانانو پسې ټوقې مسخرې کوو. نو په دې کې به بعضې داسې امم وو چې په ژبه باندې به ویلي وو، کم منافقان چې وو په دې کې به بعض سادهګان منافقان وو، هغوی به د مسلمانانو صحابو ته ووي وی ګورې زمونږ په کتاب کې د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم صفات هم شته دی، او د پیشنګویان هم پکې شته، معجزات هم پکې بیان کړي دي، او دا هم ویلي دي چې دته به قرآن پاک ملاویږي، دا حق دی. نو ګورئ تاسو په ده باندې ایمان مضبوط ساتئ او مونږ هم په ایمان راوړی دی. نو بیا به ورته د کم کټر یهودیان چې به وو یا د یهودیانو چې کم علما وو هغوی به ورته ظالمانو د خپل منافقانو ته به وي، د بعضو منافقانو سادهګانو ته چې سادهګانو تاسو ولې مسلمانانو ته زموږ د تورات اکثر احکامات بیانوئ، ځکه که تاسو دوی ته دغه شان بیانوئ چې را کوم تاسو ته الله پاک ښودلي په تورات کې، نو بیا به دغه چې دي مسلمانان دوی خو به په دنیا کې هم تاسو ملامته کوي او مناظره به در سره کوي، دلیل به یې ورسره چې ګوره ستاسو په تورات کې دا خبرې شته دی، تاسو موږ ته په خپله ویلي دي، او اوس په الله پاک باندې ایمان نه راوړئ. تاسو یعنی ښه پوهیږئ چې یاره دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق دی او ښه درته پته هم ده، او تاسو مسلمانانو ته ویلیم دي، او بیا هم تاسو د خپلې خبرې هغې ته اظهار کوئ، ښکاره کوئ، داسې مه کوئ. دا مسلمانان به په دنیا کې اوس هم تاسو سره په دې خبره مناظره کولی شي، جنګ جګړه او بحث در سره کولی شي، او په قیامت کې به هم د الله په دربار کې دا تاسو سره مناظره کوي، مقابله به در سره کوي، او تاسو به بیا یعنی
شکست بدر کی او تاسو به بیا الله پاک سزاګانې درکړي. نو د بعضو منافقانو به د بعضو یهودیانو به او پکې د یهودیانو علماو به مرته وي د سادهګانو یهودیانو ته منافقینو ته چې تاسو د مسلمانانو ته د تورات هره خبره مه کوئ. نو دغه ورته وایي واذا لقوا الذین آمنوا کله به چې لقو هغوی ملو شو د یهودیان ملو شو الذین آمنوا ایمان والاو سره هغه خلکو سره چې هغوی به ایمان راوړو یعنی مسلمانانو صحابه سره به د دې نه مراد صحابه دي. قالو د یهودیانو به وي آمنا مونږ ایمان راوړی. نو دې نه مراد د دې آمنا نه مراد یهودیان دي دا منافقین ها. د اول الذين آمنوا نه مراد صحابه دي او د دویم آمنا نه مراد دا یهودیان دي ها منافقین. واذا خلا او کله چې به هغوی دا منافقین ځان لشو بعضهم د هغوی بعضی الی بعض د بعضو سره. واذا خلا کله به چې ځان لشول بعضهم د منافقینو بعضی الی بعض د بعضو سره یعنی دا بعضی منافقین چې وکړه دوی به خپل سردارانو سره ملو شو کنه ځان له بشو ور سره. نو قالو د یهودیانو منافقانو به وي دا چې کوم سرداران به ودی به وي د سردارانو به د منافقانو ته وي اتحدثون دا حمزه استفهامیه ده آیا تحدثون تاسو خبر ورکوي تاسو بیانوي هم د مسلمانانو ته تاسو د صحابو ته بیانوي بما د هغه خبرې چې فتح الله کولو کړی دي علیکم پتا سو باندې لیحاجوکم چې دوی تاسو سره مناظره وکي دې لپاره چې دوی تاسو سره مناظره وکي تاسو هغه ورته ولې بیانوي به د هغې په ذریعې سره چې کوم ورته تاسو بیان کړو د هغه په ذریعې سره عند ربکم تاسو د رب په نسبت باندې. افلا تعقلون نو آیا تاسو نه پوهیږئ تاسو عقل نه لرئ. د خپل غټو یهودیانو به د منافقانو ته ووي د منافقانو یهودیانو ته ووي چې تاسو ولې د مسلمانانو ته هغه خبرې بیانوي کوم چې تاسو ته الله په تورات کې ښودلي دي چې تاسو ورته دا ښایي. نو لیحاجوکم به یحاجو چې دی فعل مضارع صیغه ده دا اصل کې دی یحاججون یعنې هغوی جګړه کوي یخاصمون. نو لیحاجوکم دې کې د شروع کې لامې کوي دی او د هغې نه پس ان مقدر دی پټ دی نو هغې د یحاججون هغه نون غورځولی دی نو دا بیا ویل کېږي لیحاجو هغوی به مناظره کوي کوم تاسو سره هغوی به جګړه کوي هغوی به بحث مباحثه کوي کوم تاسو سره به د هغې خبرو په ذریعې سره چې کوم تاسو ورته د تورات بیان کړي دي عند ربکم تاسو د رب په نسبت باندې. افلا تعقلون نو تاسو نه پوهیږئ چې د مسلمانانو ته د خپل د تورات خبرې کوئ. نو دا به ورته د غټو یهودیانو وي هغه چې کوم بامبړان دي د یهودیانو د منافقانو چې کوم مشران او سرداران او بامبړان دي نو هغې به ورته وي چې ګوره تاسو نه پوهیږئ چې تاسو باندې الله پاک د تورات کمې خبرې کولو کړي دي هغه تاسو ولې مسلمانانو ته کوئ. ګینې دا مسلمانان به بیا ستاسو سره د رب په نسبت باندې مناظره کوي جګړې به کوي حجت به در سره یعنی دلیل به ور سره د تورات دا خبرې چې دا کوم ورته تاسو کړي دا به دوی سره دلیلي او د الله په دربار کې به هم تاسو سره دوی بحث مباحثه کوي. د الله په دربار کې به موږ چې الله دوی موږ ته په خپله ویلو چې زموږ په تورات کې دا خبرې وي موږ په دې ایمان نه راوړو او موږ ورته ویم چې تاسو په دې ایمان راوړئ. نو دا حجت په موږ ورسره په دنیا کې به هم ورته وي ملامته کول به. نو بیا ورته وي اولا یعلمون آیا او لا یعلمون هغوی نه پیژني د غټو منافقانو ته الله پاک اوس وایي اولا یعلمون آیا هغوی نه پوهېږي هغې نه پیژني ان الله چې بېشکه الله تعالی یعلم پیژني ما هغه څه چې یا هغه خبرې چې یسرون یعنی یخفون معنا یخفون هغوی پټي وما او هغه خبرې چې یعلنون یعنی یظهرون هغوی ظاهره ښکاره کوي. ٹھیک شو. نو د بعضو د منافقانو به بعضې خبرې د صحابو نه او د مسلمانانو نه پټولې د نبی علیه السلام صفات پټول د تورات کې چې کم د مسلمانانو او د قرآن پاک او د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم صفات او حلیه مبارکه او کم خبرې وي نو هغوی به هغه پټولې د صحابو نه. نو الله پاک ورته فرمایي وایي اولا یعلمون آیا هغوی نه پیژني ان الله چې بېشکه الله جل جلاله یعلم پیژني ما یسرون څه چې هغوی پټوي کمی څه خبرې چې هغوی پټوي دا منافقان وما یعلنون او کم څه ښکاره کوي نو په هغه ټولو باندې الله پاک پوهېږي الله پاک ته د هغې ټولو خبر دی.
زموږ سره مختصر لفظي ترجمه او تفسیر او اوس بیا یو زر لفظي ترجمه صرف وایو افتتمعون آیا تاسو امید کوئ تاسو تمه کوئ ان یؤمنو چې هغوی به ایمان راوړي یا به هغوی به تصدیق وکړي لکم ستاسو په وینا باندې وقد کان او حالانکه یقینا كان فريق يودلوا فريق يعني طائفة يودلوا منهم ده غوينا يسمعون تياغوي باوريد كلام الله ده الله جل جلاله كلام ده الله پاک خبري کوهی تور باندې موسی عليه السلام سره ده الله خبري واوريد ثم يحرفونه بیا غوي هغه خبرو کې ده الله په کلام کې یا ده الله په تورات کې تحریف کو تبدیلی وکړه بدلی پکې راوسته من بعد دا غي نورسته ما عقلوه چې هغوی په هغه پوه شول وهم يعلمون او هغوی ټول ته پته ده و اذا لقوا او هر کله چې هغوی یوځای شي ملاو شي ملاقات وکړي الذين امنوا هغه خلکو سره چې ایمان راوړی یعنی صحابه سره قالوا نو دا یهودیان وایي دا بني اسرائیل وایي آمنا مونږ ایمان راوړی و اذا خلا او کله چې ځان شي بعضهم د هغوی بعضې الی بعض د بعضو سره یعنی بعضې منافقان چې د خپل سردارانو مشرانو سره ملو شي قالوا نو هغه سرداران ورته وایي اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوي آیا تاسو بیانوي د مسلمانانو ته هم نه مراد مسلمانان د صحابه دي بما هغه خبرې چې فتح الله جل جلاله کولو کړی دي علیکم پتا سو باندې لیحاجوکم د لپاره چې دوی تاسو سره مناظره وکړي به داغه په ذریعه سره عند ربکم تاسو در په نسبانه افلا تعقلون نو آیا تاسو نه پوهیږئ اولا يعلمون آیا او هغوی نه پیژني ان الله چې بشک الله جل جلاله يعلم پیژني ما يسرون کم خبرې چې هغوی پټي وما يعلنون او کم سيزونه کم خبرې چې هغوی ښکارا کوي نو دا زمونږ درسو د نن ورځې 75 76 77 دا درې آیاتونو لفظي ترجمه مو شوه او تفسیر مو شو نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي فائدہ به درته شوي موږ په خپلو دعاګانو کې خصوصیات ساتئ دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام